دا چې زما د زنده‌باد چغه څوک وایي که نه نظریاتي سیاست کوونکې د دوو څیزونو نه یېرېږي یو د لوی الله نه چې خدایه که دا ټول خلک وایي چې افضل خاموش زنده‌باد او دا په تاڼه کې وانې کوي دا په جوړو کې وانې کوي نو خدایه تا نه خو پټ نه دي دا خلک به نه پوهېږي نو ته داسې سیاست وکړه چې وانې مه کوه او که دا ټول خلک ستا د برباد چغې وایي ته وایې چې الله تا ته سرخرو یم او خپلې دې ذهن ته وایه چې تا ته ملامته نه یم نو دې سیاست ته راوړاندې شئ ملګرو دې کې ډېر سکون دی په پیسه کې سکون نشته که په پیسه کې سکون وی نو تاسو به په جلسو کې نه ویلی چې سرمایه‌دار برباد تاسو به په جلسو کې نه ویلی چې جاګیردار برباد ځکه چې مالدار خو جاګیردار او سرمایه‌دار دي که نه خو دای کې سکون نشته دای کې مینه نشته دی نو ځکه تاسو مزدورانو او د کسانانو چغې د زنده‌باد وهئ او مزدورانو او کسانانو یو خبره یاد لرئ آزاده خاوره ده دلته ذهنونه آزاد دي یقین وکړئ که زما په خپل بچیم څه کار شته چې د ده په کور کوم اجنډه ولاړه ده هغه د خپل سوچ د هغه سوچ به یې ځي به ورسره که نه خو زما چې د دشمن جنډه هم په کور ودرئ نو دا زما رور دی زما د طبقې رور دی زه به ده ته بد شرطه ونه ګورم او انشاءالله قتلې مې هم نه دي ملګرو نن سبا یو بله بیماري را روانه ده چې هغې ته د وابدې بیماري وایي شاید تاسو ته به پته نه وي 1992 کې چې څنګه فوج ته بجلۍ حواله شوې وي بیا یې ورته حواله کوي او څه چل به کوي وایي به تا کونډه لګولې ده ستا په کور لینک تللی دی د بجلۍ غلا دې د هغه نه کړې ده هغه ټولو جردیدانو ته مونږ وایو چې لږ وښیه چې ته کله تا بیل د بجلۍ ادا کړی دی خپلې عدالتونو ته وایو چې څومره ججان دي لږ وښیه چې تاسو کله بیل ادا کړی دی او ما ته وایي چې ادا یې کړه نو زه ټیک شو ادا کوم انصاف کتاب خو راسه وکړه که نه زما د دې اوبو نه 80 پیسې باندې یو یونټ سازېږي 80 پیسې ته خرچه راځي او ته مالا په 50 روپۍ یونټ راکې ظالمه افغانستان کې په 11 روپۍ یونټ دی پاکستانی بجلی پکې نه پیدا کېږي او زه پکې بجلی پیدا کوم 80 پیسې او مال یې په 50 روپۍ راکې په انډیا کې 72 روپۍ یونټ دی په بنګلادیش کې 3 روپۍ یونټ دی لږ شرم وکړه د دغه ګاونډیانو نه او ما باندې بدې خو بد را باندې ځکه ښیي چې دا قوم یو بل ته اوږه ښکته کوي نه او تا ته یې اوږه ښکته کړې خو زه د دې شکور د سټیج نه یو خبره کوم که پوج ته یې حواله کړې هغوی ته یې وایم او که وعدې والا هغې ته وایو چې اشنغر کې به ګورې ګوتې نه وهئ د چا کونډې له خو ګوتې وروړي ګوتې به دله ماتوم سره خبره وکړه بیل درکوم ټیکس دې پکې نه منم بیل درکوم چې په څو مې ساس کړی ډبل رانه واله خو دا نشي کېدی چې تا ما کې تجارت شي کړی دی زما د کور بجلي ما نه لاهور ته یوسي او د هغه طرف یې په 80 روپۍ یونټ راله راکړې نامړه پکار خو دا وه چې دا یو ټکر د زه لاندې نه ناست یم دا ټول شکور ته مفته بجلي ورکوي چای نه والا ورته اپر کړی دی چې دا ټکر مونږ ته حواله کړي ټول علاقې ته مفته بجلي ورکوو خو تا په ټیکه ورکړې ده آی پي پیز ورته وایي کمپنیانې دي تا ورسره ټیکهداري کړې ده د 100 کالو دې ورکړې ده چې څونه بیل ورسازې هغه راولېږه څونه بیل رالیږي زمون قوم هغه برداشت کوي من کم از کم نور دغه برداشت ته تیار نه یو خو ملګرو خو یو خبره به غواړي او هغه دا چې کله هم دوی کریک ډاون د بجلۍ شروع کړو 53 کاله وشو څوک راسره ځي او که څوک راسره نه ځي خو دغه سره جنډه مې نیولې ده پاکستان مزدور کسان پارټي
به مې څونه اوس پاتې کله هم که دې علاقې ته په بد نظر کوشش هم وکړو نو زه به د دې خلکو نه وړاندې معمره راځئ چې په کورونو کې کینو بنګړي واچو والله که عزرایل هم پرېږدي بیا هم راله راځي راځئ چې د دې قوم دپاره د شهادت د دې قوم دپاره د قربانۍ راځئ چې د جنت خان په لار ورسره لاړ شو د دوست محمد خان شهید په لار ورسره لاړ شو بیا زموږ مقابله دا نشي کولی خو یو خبره به یاد لرو چې خیال به ساتو پرهیز به کوو هسې نه چې دا قوم او دا خلک راټول کړو او د دې په سر باندې د خان سره سودابازي کوو هسې نه چې د دې او د خان په جوړو کې والي شروع کړو هسې نه لعنت شه په هغه کسان باندې چې دی مشر تاڼې ته بوځي او ده ته وایي چې سچو صاحب پیسې غواړي لعنت په دغه کسان شه چې دی پې دا 2 شاخونه نه ماتوي چې ته زما د څه مشر شو چې پیسې ورکوم ستا په لاس نو ځان له ولې نه ورکوم ملګرو پولیس یې تل وګړي ډېر بې ګناه دي ګوره هغوی له اوس هغه 25% څوک نه ورکوي په لار لار کې دي وایي نو دا احتیاط وکړئ دا خیال وساتئ او ملګرو زه درته دا تسلي درکوم چې انشاءالله که تاسو په ایماندارۍ باندې رښتیا ورته رښتیا وویللې نو موږ سره مقابله څوک نشي کولی ځکه چې موږ په دې پوه یو چې